بسم الله الرحمن الرحیم. د هدایت النحو د دروسو په سلسله کې دا زمونږه 50 نمبر درس دی. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الرابع المنادى، وهو اسم مدعو بحرف النداء لفظا نحو يا عبد الله، أي أدعو عبد الله، وحرف النداء قائم مقام أدعو. وحروف النداء 5: يا وأيا وهيا وأي والهمزة المفتوحة. وقد يحذف حرف النداء لفظا نحو يوسف أعرض عن هذا. مونږه دا بحث شروع کړو چې په څلورو ځایونو کې د مفعول به فعل ناسب حذف کول دا واجب او ضروری دي. په دغه څلورو ځایونو کې د الله پاک په توفیق او په فضل سره درې ځایونه دا مونږه په تیرو درسونو کې په تفصیل او په وضاحت سره ذکر کړی دي. نن به مونږه په دغه څلورو ځایونو کې څلورم ځای ذکر کوو او صاحب کتاب فرمایي الرابع المنادى، چې په دغه څلورو ځایونو کې څلورم ځای منادا ده. یعنی چې کله مفعول به منادا وي نو تدغه منادا فعل ناسب، یعنی کم فعل چې دغه منادا لا نسب ورکي نو دا هغه حذف کول دا واجب او ضروری دي. د عبارت د تشریح او د وضاحت کولو نه مخکې د تمهید به طور باندې په یو څو اصطلاحاتو باندې به مونږ او تاسو ځان پویو، ځکه چې دا به په دې سبق کې بار بار راځي. یو لفظ دی منادا. منادا دا د ندا نه مشتق ده. منادا دا د ندا نه مشتق ده، یعنی جوړه شوې ده. او دا د نادا ینادي منادا د باب مفاعلنا د اسم مفعول صيغه ده. منادا دا د باب مفاعلی د اسم مفعول صيغه ده. تدې معنی دا ده پکارا هوا، یعنی کم کس ته چې مونږه आवाज کو، کم کس چې مونږه رابلو نو دې ته به مونږه سوایو منادا به ورته وایو. او دا کم کس چې رابلون کې دی، دا کم کس چې आवाज کوي، چې کم پکارنے والا دی نو دې ته منادی وای. تدغه باب مفاعلینا د اسم فاعل صيغه ده. منادی چې په دال باندې کسره نو دا د اسم فاعل صيغه ده، او که په دال باندې فتحوي نو دا د اسم مفعول صيغه ده. او په کم حرف سره چې مونږه رابلو دا منادا دا چاته چې مونږه आवाज کو، دا چې مونږه په کم حرف سره ځان طرف ته متوجه کو نو دغه ته حروف ندا وای. او دا کم رابللی نو دیتا ندا وای. وس مونږه تدې په یو مثال په ذریعه سره وضاحت کو. بالفرض داسې ویما چې یا زیدو، ز زید ته आवाज کوم نو زه به څنګه ویم یا زیدو. نو پدې کې دا زید دا منادا ده، ځکه چې دا زه رابلم. او زه یعنی کم متکلم دی نو دا منادی دی. او دا مونږه په کم لفظ سره راوبلو؟ په یا حرفی ندا سره. نو دا یا ته به مونږه سوایو حرفی ندا. او دا یا زیدو دا پورا رابلل چې کم دی نو دې ته سوی ندا وته وای. وس راځو مونږه
تدې کتاب عبارت لا دا کم عبارت مونږ ذکر کو نو پدې کې صاحب کتاب 3 بنیادی خبرې ذکر کړې دي. د الرابع المنادى وهو اسم مدعو نواله تر د ادعو پوری پدې عبارت کې صاحب کتاب د منادا تعریف ذکر کړی دی او داغي د مثال په ذریعه سره وضاحت کړی دی. دویم وحروف النداء 5 یا وایا وحیا وای والهمزه المفتوحه پدې عبارت کې د حروف ندا تعداد ذکر کړی دی او دا هغه چې کم 15 الفاظ دي هغه ذکر کړی دي. او وقد يحذف حرف النداء لفظا نحو يوسف اعرض عن هذا پدې کې د یو فائدې خبره کړې ده چې کله کله حرف ندا د لفظونو نسکیږي حذف کیږي. نو راځو مونږه د لومبۍ خبرې تفصیل لا او هغه دا دی چې منادا څه ته وایي. نو صاحب کتاب دا غي تعریف په دې الفاظو سره کړی دی وهو اسم مدعو بحرف النداء لفظا چې منادا دا به مونږه هغه اسم ته وایو چې هغه په حرف ندا لفظي سره راوبلل شي. منادا دا به مونږه هغه اسم ته وایو چې هغه په حرف ندا لفظي سره راوبلل شي. نو دې تعریف نه دا خبره معلومه شوه چې منادا دا به اسم وي. دویمه خبره تی دا معلومه شوه چې دغه حرف ندا دا به عام طور باندې په لفظونو کې سوي موجود وي. که بالفرض یو انسان موږ په حرف ندا سره نه رابلو بلکې موږ په فعل سره رابلو بلکې داسې وایو ادعو زیدن نو دې ته به موږ منادا نه وایو. منادا به موږ هغه ته وایو چې هغه د حرف ندا په ذریعه سره څه شوی وي رابلل شوی وي. نو صاحب کتاب وایي الرابع المنادى وهو اسم مدعو بحرف النداء لفظا چې منادا دا هغه اسم دی مدعو چې دا رابلل شي بحرف النداء په حرف ندا سره لفظا په لفظي سره. نحو یا عبد الله نو صاحب کتاب دلته مثالم ذکر کړی دی چې دا مثال څه دی یا عبد الله. نو دلته دا عبد الله دا منادا ده او دا په یا حرف ندا لفظي سره رابلل شوی ده. خو دلته زموږ مقصد دا دی چې منادا کم فعل ناسب دی نو دغه فعل ناسب دا څه شوی دی حذف شوی دی. په دې مثال کې دا عبد الله مضاف مضاف الیه دا منادا ده او دا مفعول به ده د فعل ناسب محذوب د پاره واغسه دی ادعو. نو تقدیری عبارت مون سره دا دی چې ادعو عبد الله چې ز عبد الله سکوما ربلما. نو ادعو دا دو دعا يدعونا د باب نصر ينصرون د واحد متکلم د فعل مضارع معلوم صيغه ده او پدې کې بعد همیشه د پاره انا ضمیر د پکې مستتر وي. نو ادعو دا فعل بفاعل له او عبد الله دا مضاف مضاف الیه دا مفعول به ده. خو بیا دا ادعو فعل دا حذف شوی دی. ادعو فعل دا مونږه حذف کو او دا یا حرف ندا دا مونږه دا غي سکړه قائم مقام کړه ځکه چې په دې یا حرف ندا کې سره اختصار دی پکې او چې ادعو فعل مونږه ذکر کوو نو پاغه کې سره وګدواله دی نو هغه مونږه ختم کو او دا یا حرف ندا دا هغه په ځای باندې مونږه سکړه قائم مقام کړه. نو صاحب کتاب مثال ورکړی دی نحو یا عبد الله ای ادعو عبد الله وحرف النداء قائم مقام ادعو. نو حرف ندا دا قائم مقام د سوي د ادعوي خوا کاغه یاوي ک آیاوي ک حیاوي او ک ایوي او ک حمزه مفتوحه وي نو دا قائم مقام د سيدي د ادعو دي یعنی ادعو فعل حذف شوی دی او داغه پزې دغه زی دغه حرف ندا دا او داغه پزې باندې راغلی دا. نو دلتا دا الرابع دا صفت ده د موصوب محذوب د پاره اصل عبارت دا ده الموضع الرابع چې کم
سلورم ځای دی، یعنی په کومو ځایونو کې چې د مفعول به فعل ناصب حذف کیږي نو په هغې کې سلورم ځای څه دی؟ منادا دی. د المنادا دا خبر دی د الرابع منادا د مبتدا دپاره، او دا منادا دا د اسم متمکن په 14 قسمونو کې اسم مقصور دی. اسم مقصور هغه اسم ته وایي چې د هغې په آخر کې الف مقصوره وي، او په 3 واړه حالتونو کې د دې اعراب تقدیري وي. حالت رفعی په ضمه تقدیري سره، حالت نسبی په فتحه تقدیري سره، او حالت جری د په کسره تقدیري سره وي، لکه څنګه چې موسی او عیسی دي. نو دا منادا دا مرفوع ده پس سره په ضمه تقدیري سره. د یا عبد الله تدی ترکیب به مونږ څنګه کوو؟ نو دا یا حرف ندا دا قائم مقام دا د ادعو فعل، نو ادعو فعل او انا ضمیر مستتر دغه پکې فاعل له، او عبد الله دا مضاف مضاف الیه دا مفعول به دی تدغه فعل محذوب ده پاره. نو دا خو صاحب کتاب لومبۍ خبره ذکر کړه، په دې کې د منادا تعریف وکړو. اوس راځو مونږه دویمه خبرې لاره. نو دویمه خبره صاحب کتاب دا ذکر کړی دا چې حروف ندا دا 5 دي، و حروف النداء 5، چې د ندا حروف دا 5 دي. او کم دي؟ نو صاحب کتاب اغم ذکر کړی دي، یا دا، آیا دا، حیا دا، ای دا، او حمزه مفتوحه ده. خو په دې کې عام طور باندې چې کم عرب استعمالی نو هغه لفظ یا استعمالی. د منادا د پاره د حرف ندا د پاره عرب عام طور باندې کم لفظ استعمالی؟ یا. او دا یا داسې لفظ دی چې دا د قریب د پاره هم استعمالیږي او د بعید د پاره هم استعمالیږي. وحروف النداء 5، د ندا حروف دا 5 دي، یعنی په کومو الفاظو سره چې مونږه منادا رابلو نو هغه حروف څه دي؟ دا 5 دي. او حروف النداء دا مضاف مضاف الیه دا مبتدا ده، او دا 5 دا مرفوع دی په ضمه سره، دا ولسده خبر. او دا یا و آیا و حیا و ای والهمزه المفتوحه په دې کې د ترکیبي اعتبار سره 3 احتمالات دي. او دا خبره مخکې مونږه ذکر کړی و چې کله د اجمال نه بعد ورستو تفصیل ذکر کیږي نو په هغې کې 3 ترکیبي احتمالات وي. یو احتمال پکې دا دی چې دا یا و آیا و حیا و ای والهمزه المفتوحه دا بدل دی د 5 مبتدا نه، د 5 خبر ده. نو څنګه او دا خبره به هم راشي چې د مبدل منه او د بدل اعراب یو شان دی. که مبدل منه مرفوع وي نو بدل به هم مرفوع وي، که مبدل منه منصوب وي نو بدل به هم منصوب وي، او که مبدل منه مجرور وي نو تدې چې کم بدل له هغه هم مجرور به وي. نو دلته دا 5 دا مرفوع دی، نو دغه شان دی یا آیا حیا ای او دا حمزه المفتوحه دا به هم سوي مرفوع وي. دویم احتمال پکې دا دی چې په دې 15 ونو الفاظو کې هر یو لفظ دا خبر دی د مبتدای محذوب د پاره، نو هغه به څه شي؟ یعنی احدها یا، ثانیها آیا، ثالثها حیا، رابعها ای، وخامسها الهمزه المفتوحه. نو دا پکې دویم احتمال دی. په دې دواړو احتمالاتو کې کدا مونږه بدل قرار کو یا دا مونږه د مبتدای محذوب د لپاره خبر دغه کو، نو په دې دواړو صورتونو کې دلته دا الفاظ دا به مرفوع وي. دریم احتمال پکې دا دی چې دا مفعول به دی د فعل محذوب اعنی د لپاره، یعنی اعنی یا و آیا و چې زما مراد د دغه 15 حروفونه کم دي، یا آیا حیا، نو په دې اعتبار سره به دا منصوب وي. او دا والهمزه المفتوحه تو به بیا موږ سوي والهمزه المفتوحه. نو دا خو دویمه خبره و. په دې دویمه خبره کې صاحب کتاب د حروف ندا تعداد موږ ته اوخو او هغه 15 حروف دای هم ذکر کړل. بیا صاحب کتاب فرمایي وقد يحذف حرف النداء لفظا نحو يوسف اعرض عن هذا. په دې عبارت کې صاحب کتاب درېمه اهمه او بنیادی خبره ذکر کوي، او هغه خبره دا ده چې کله کله حرف ندا دا د لفظونو نه
حذف کولی شي. نو د دینه دا خبره معلومه شوه چې په حرف ندا کې خو اصل دا دی چې حرف ندا دا په لفظونو کې موجود وي، لکه څنګه چې مونږ وایو یا عبد الله، یا محمد، یا احمد، یا مونږ داسې وایو چې یا زید. نو دلته دا حرف ندا دا په لفظونو کې څه ده موجود ده، خو صاحب کتاب وایي چې کله کله دا حرف ندا دا د لفظونو نه حذف کولی شي، خو چې کله مونږ سره څه قرینه موجوده وي، یعنی مونږ سره په دې خبره باندې څه دلیل موجود وي چې دلته د حرف ندا څه ده محذوف ده. تدې مثال ورکړی دی لکه قرآن کې الله جل شانه ارشاد فرمایي یوسف اعرض عن هذا. نو دلته دا یوسف دا منادا ده او تدې چې کومه حرف ندا ده هغه حذف شوی ده، ځکه که بالفرض مونږه یا حرف ندا مقدر او محذوف ونمنو نو بیا به یوسف دا به مبتدا وي او دا اعرض عن هذا دا به د مبتدا د پاره خبر وي. حالانکه دا اعرض عن هذا دا جمله انشائیه ده، ځکه چې اعرض دا فعل امر دی او فعل امر د جمله انشائیه په اقسامو کې یو قسم دی، او کما انشاء ده نو بغیر د تاویل نه تدې خبر جوړول دا جایز نه دی. نو که بالفرض مونږه یا حرف ندا مقدر اونمنو نو بیا به دا یوسف دا به مبتدا وي او دا اعرض عن هذا دا به تدې لپاره سوي خبر وي او دا څه ده جمله انشائیه ده. نو ښه خبره دا ده چې مونږ ته دې ترکیب داسې وکړو چې دا یوسف دا منادا ده او تدې چې کم فعل ناسب دی دا یوسف دا منادا ده او کما تدې حرف ندا ده نو هغه یا ده هغه څه شوي ده حذف شوي ده. نو بیا به دا یوسف دا به مونږ سره ندا شي او دا اعرض عن هذا دا به جواب ندا شي. دا کم رابلل دی نو دې ته څه وایي ندا وایي، لکه یا یوسف، یا مونږ دا مخکې مثال ذکر کو چې یا عبد الله نو دا ندا ده او دا کم غرض د پاره چې مونږ دا ندا کو دا منادا دا مونږ ځان طرف ته متوجه کو نو هغه غرض او کم مقصد دی نو دغه د سوي جواب ندا وایي. لکه بالفرض داسې ویما چې یا عبد الله اعطني الماء، چې ای عبد الله مال سراکا او براکا، نو دا یا عبد الله دا ندا ده او دا اعطني الماء دا جواب ندا ده. یا په پښتو کې زه ویما چې ای احمد مال کتاب راکا، نو ای احمد دا ندا ده او د څه غرض لپاره ما आवाज کړی دی چې مال کتاب راکا، نو دا جواب ندا ده. نو او بل اهم خبره به مونږ دلته دا یا ساتو چې کومه ندا ده نو دا د همیشه د پاره جمله انشائیه وي او د جمله انشائیه تعریف هغه مخکې مونږ ذکر کړی دی چې د هغې کم متکلم دی کم ویون کې دی هغې ته د رښتیا او د دروغو نسبت نه کیږي. نو د جمله انشائیه په اقسامو کې یو قسم څه شی دی ندا هم دی. نو کومه ندا ده دا به جمله انشائیه وي، البته کوم جواب ندا دی نو دا انشائیه هم کېدی شي او خبریه هم کېدی شي. نو که دلته تاسو وګورئ دا یوسف دا ندا ده او دا اعرض عن هذا دا تدې جواب ندا ده او دا څه ده جمله انشائیه ده. او د چې کله جواب ندا جمله خبریه وي نو د هغې مثال مو سره داسې به وي لکه زه ویم چې یا زید عمر قائم، ای زید عمر څه دی ولاړ دی. نو دلته د عمر قائم دا جواب ندا ده او دا څه ده جمله خبریه ده. نو صاحب کتاب غرض دلته دا دی چې کله کله حرف ندا دا د لفظونو نه څه کولی شي حذف کولی شي. او مثال یې څه دی یوسف اعرض عن هذا، نو دلته دا یوسف دا منادا ده او تدې چې کومه حرف ندا ده نو دا څه شوي ده دا حذف شوي ده. نو مونږ ویلو چې منادا دا به مفعول به وي، نو دلته دا یوسف دا مبني دی په ضمې سره خدا محلا منصوب دی. دا ادعو
فعل محذوب د پاره یا دغه یا حرف ندا دا قائم مقام د سوا د ادعو فعل محذوب د پاره نو ادعو فعل انا ضمیر پکې فاعل او دا یوسف دا خو د لفظ په اعتبار سره مبني دی لیکن دا محلن سره منصوب دی ان شاء الله تعالی آینده درس کې به هم موږ په دې باندې تدې خبره وضاحت وکاو او دا اعرض عن هذا دا جواب النداء دی وقد يحذف حرف النداء دلتا دا يحذف دا فعل مضارع مجهول له د فعل مضارع مجهول د واحد مذکر غائب صيغه ده او مخکم دا خبره مونږه ذکر کړی و چې مونږ به مضارع مجهول څنګه پیژنو د مضارع مجهول د پیژنګلو اسانه طریقه دا ده ک علامت د مضارع مضموم وي او د اخر نه په مخ کې حرف باندې فتحه وا نو دغه مضارع ده چې دا دوه خبرې پکې په یو وخت کې علامت د مضارع مضموم او د اخر نه مخ کې حرف مفتوح نو دا به مضارع مجهولی او که په دې دوه نخو کې پکې یو و بل نه و نو دا بسوي مضارع معلوم وي لکه یکرمو نو دلته علامت د مضارع مضموم دی خو د اخر نه مخ کې حرف څه دی مکسور دی یا زوی ما چې یفتحو نو دا هم مضارع معلوم دی اگر چې د اخر نه مخ کې حرف مفتوح دی خو علامت د مضارع هغه مضموم نه دی نو کدا دواړه نخې پکې وي په یو وخت کې نو دا به مضارع مجهول وي او کدا پکې نه وي نو بیا مضارع معلوم ده نو یحذف دا فعل مجهول له دا نائب فاعل غواړي حرف النداء دا مضاف مضاف الیه دا تدید لپاره نائب فاعل له او لفظا دا تمیز دی ولا نحو یوسف اعرض عن هذا نو یوسف دا منادا مفعول به دا ادعو فعل محذوب لپاره او دا اعرض عن هذا دا جواب ندا ده نو نن چې دا کوم سبق مونږه ذکر کو دا غي خلاصه دا شو چې صاحب کتاب په دې عبارت کې درې خبرې ذکر کړې دي یو د منادا تعریف ذکر کړی دی دویمه خبره د حروف ندا تعداد ذکر کړی دی او دریمه خبره دا ذکر کړی و چې کله کله حرف ندا د لفظونو نه حذف کول شي یو ځل بیا مونږ ته د سبق ترجمه کو صاحب کتاب وای الرابع المنادا په کوم ځایونو کې چې د مفعول به فعل ناسب وجوبي تور باندې حذف کولای شي نو پاره کې سلورم زید منادا وهو اسم مدعو بحرف النداء لفظا او دا منادا د هو ضمیر د دې اشاره منادا ته شوی دا چې دا به موږ هغه اسم توایو وهو اسم مدعو چې هغه رابلل کیږي بحرف النداء بحرف نداء لفظا لفظي سره نحو يا عبد الله نو تدي تقديري عبارت څه دی اي ادعو عبد الله وحرف النداء قائم مقام ادعو او د حرف نداء دا به قائم مقام د سوي د ادعو نو ادعو فعل دا حذف کولای شي او دا یا حرف نداء دا غي سوي قائم مقام وي دویمه خبره صاحب کتاب دا ذکر کړی دا وحروف النداء 5 چې حروف نداء دا 5 دي یا و ایا و حیا و ای والهمزه المفتوحه او درېمه خبره صاحب کتاب دا ذکر کوي وقد يحذف حرف النداء لفظا چې کله کله حرف ندا د لفظونو نه حذف کول شي لکه یوسف اعرض عن هذا نو دلته یوسف منادا ده خو تدې کوم حرف ندا ده یا هغه د لفظونو نه شوی ده حذف کړی شوی ده ان شاء الله تعالی په آینده درس کې به مونږه د اعراب په اعتبار سره د منادا سلور اقسام ان شاء الله تعالی په تفصیل سره ذکر کوو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين